الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پوښتنه کړي چې په قران کریم کې سو سجدي راغلي، آیا سوار له سجدي دي او کنه پنځل له سجدي دي؟ بعضی مولیان حضرات وی چې را سوار له سجدي بکې پنځل لس بنکي، او موږ اوریدلی دي په سعودي عرب کې او موږ پنځل له سجدي کولی، او په دې راته په دلیل سره جواب راکړي. زما ګران وروره په دلیل سره جوابونه در واخله. په قران کریم کې پنځلس سجدي دي او دا پنځلس واړه به سړی ادا کوي، ځکه به ادا کوي چې دا نبی صلی الله علیه وسلم ادا کړي دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ادا کړي دي، او موږ تاسو به د الله د نبی او دغه د صحابه تابعداري کوو. اولنې حدیث دا دی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ وی چې اقرأنی رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين. وی ما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن کې 15 سجدې لستلی دي، چې دا غي ندري په مفصل سورتونو کې دي او په سورت حج کې 2 سجدي دي. مطلب د حدیث دا دی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ وی چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم را کړو چې په قران کریم کې و 15 سجدي لولې، په سورت الحج کې 2 سجدي یادي کړي. ګوره دی حدیث کې دا دی یو دلیل شو په 15 سجدو باندې. دا حدیث ابو داود کې د 1401 نمبر حدیث دی، ابن ماجه کې د 1057 نمبر حدیث دی، دار قطنی کې د 81 نمبر حدیث دی، او دا حدیث په مشکات کې هم دی، په فصل ثانی کې راوړی دی، باب سجود القرآن کې راوړی دی. دویم حدیث دا دی عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ قلت یا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجد فلا يقرأهما. وی ما ویل چې اې د الله رسوله سورج حج ته چې کوم فضیلت حاصل دی نو دا په دی وجه دی چې په سورۃ الحج کې 2 سجدي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې او سورۃ حج ته چې فضیلت حاصل دی په دی وجه دی چې په دې کې 2 سجدي دي، او چا چې دا دوانه سجدي او نکړي نو هغه د دې دواړو سجدو آیاتونه نه وایي. دا حدیث چرته دی؟ دا حدیث ابو داود کې دی 1402 نمبر حدیث دی، ترمذی کې دی 578 نمبر حدیث دی، مستدرک د حاکم اول جلسه په 221 کې دغه رنگ دار قطنی راوړي، او مشکات هم په دغه کتاب الصلات باب سجود القرآن کې راوړي دی. نور آثار د صحابه کرامو چې هغوی په سورۃ الحج کې دا 2 سجدي کړي دي. عبد الله بن ثعلبه رضی الله تعالی عنہ نقل دی چې هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په سر سار منځ کو نو عمر سے په سورۃ حج کې 2 سجدي وکړي. سنن کبرا به حقیق دویم جلسه په 318. عبد الله ابن عمر په سورۃ الحج کې 2 سجدي کړي، سنن کبرا به حقیق دویم جلسه په 317. د قرنګ علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ په حج کې 2 سجدي کړي دي، عبد الله ابن مسعود هم کړي، عمار بن یاسر هم کړي دي، ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هم چې سورۃ الحج بلوستو نو 2 سجدي به پکې کولی. دا ټول آثار چې ګوري دا په سنن کبرا به حقیق دویم جلسه په 317 راوړي، وغه کې به ځان نه ګوره. دا غرنګ ابو العالیه تابعی وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې په سورۃ حج کې 2 سجدي دي، او بل روایت کې د عبد الله ابن عباس نه دسی نقل دی چې سورۃ حج ته د 2 سجدو په وجه فضیلت ورکړی شوی دی. دغه رنګ ابو درداء رضی الله تعالی عنہ نه هم په سورۃ حج کې 2 سجدي نقل دی، اغم کړی دی. مصنف عبد الرزاق دریم جلسه په 341، محلى ابن حزم دریم جلسه په 324. نو دا دومره ګڼ دلایل درته ما په دی وجه باندې ذکر کړل چې قران کریم کې 15 سجدي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د سورۃ حج دویمه سجده چې کوم ده هغه وی دا به نه ادا کی، او دا د تلاوت سجده نه ده بلکې دا د مون سجده ده، یعنی مونس کې د دینه سجده مراد ده.
او امام شافعی رحمت الله علیه هم وی هغه هم وی څوارلس سجدې دي خو هغه پکې د سورة الصاد سجده نه ده شمارلې او وی چې دا د شکر سجده ده او امام مالک رحمت الله علیه خو وی چې ټول 11 سجدې دي نو هغه سواد کې سجده نه مني مفصلاتو کې درې سجدې نه مني لکه دا تفصیل مرعات ذکر کړي دریم جلد صفحه 440 کې خو موږ او تاسو به تابعداري کوو د الله او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم باقی څومره چې علما دي ائمه د دین دي د دې ټولو قدر د دوی احترام د دوی عزت دا به موږ او تاسو زړونو کې برقرار ساتو او تابعداري به موږ او تاسو د دلیل کو نو لہذا پنځلس سجدې په قران کریم کې راغلي دي او پنځلس وانه چې کله سړی تلاوت کوي که په مونځ کې وکي نو به ادا کوي او که ځان نه تلاوت کوي به ادا کوي والله اعلم هذا بالله التوفیق